اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مرګرو دا نننۍ ویډیو زموږ د یوریک اسید باره کې ده. اکثر د شوګر په مریضانو باندې مونږ چې کله د غنم اوړه د جوار اوړه او د اوربشو اوړه بند کو نو هغې ته بیا مونږ وایو چې د مختلف دالونه دي دا ځان له اوړه کوي او د هغې نه روټۍ جوړوي او هغه خوري. خو د ډېرو ملګرو دا یو سوال و چې ډاکټر صاحب دالونو سره خو کیدای شي زموږ د یوریک اسید زیاتېدل راشي نو بیا به څه کوو؟ نو ګورئ اولنۍ خبره خو دا ده چې یوریک اسید زموږ په وجود کې زیاتیږي نو دا د پیورین په وجه زیاتیږي. اوس جناب پیورین څه شی دی؟ نو ګورئ زموږ په وجود کې چې کوم ډي ان اے دی کله چې د دې ماتېدل شروع شي د دې د ماتېدو په وجه زموږ په وجود کې پیورین زیاتیږي او چې کله پیورین زیات شو نو د پیورین د جوړېدو په وجه باندې زموږ په وجود کې چې کوم دی نو یوریک اسید زیاتیږي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دا تقریبا 85% په خپله زیاتیږي چې په هغې باندې زموږ څه اختیار نشته. باقي کوم چې دا 15% دی نو دا ډېر کم مقدار دی او په دې 15% کې بیا مختلف غذاګانې دي لکه موږ اکثر خلکو ته وایو چې تاسو غوښه کمه خورئ، تاسو دالونه کم خورئ، داسې نور ډېر شیزونه دي چې هغې ته موږ وایو چې دا شیزونه کم استعمالوئ، مکمل بندولې نه دي په کار. یو دویم نمبر خبره دا ده چې 85% لپاره موږ سره هیڅ هم نشته، یعنی هغه په خپله باندې کېږي. نو د دې نه داسې څه د خطرې خبره نه ده. خو که مثال فرض کړه د یو سړي یوریک اسید ډېر زیات وي نو هغه دپاره بیا احتیاط پکار دی او هغه دپاره چې کوم دی نو بیا موږ هغې ته په خپله باندې وایو چې یاره تاسو د غوښې استعمال، تاسو د دالونو استعمال، تاسو د مختلف چې کومې غذاګانې دي په هغې کې چې کومو کې چې د یوریک اسید زیاتېدل منځته راځي نو موږ هغې ته بیا وایو چې یاره تاسو دا غذاګانې لږې کم استعمالوئ. ځکه چې دا 15% کم دی نو دغه دپاره موږ احتیاط کولی شو. باقي کم 85% چې دی نو هغه زموږ په وجود کې په خپله زیاتېږي. نو ښه خبره ده، امید کوم چې ستاسو د سوال جواب به تاسو ته ملو شوی وي. که نور هم داسې ستاسو د شوګر حوالې سره سوالونه وي نو زه تاسو په خدمت کې درویش ډایبیټیز ریسرچ انسټیټیوټ شوګر کلینیک ستاسو په خدمت کې هر وخت حاضر دی او زما کوشش به دی چې مثال فرض کړه په ټلیفون باندې موږ تاسو ته ډایرکټ جواب درکولی شو نو خوشحالېږو. که زه په خپله نه یم نو زما د ټیم څوک نه څوک ممبر به تاسو ته جواب درکوي. په خپلو دعاګانو کې ما هم یاد ساتئ. الله دې هغه ملګري چې د چا شوګر نه وي الله دې هغوی ته کله هم شوګر نه لګوي او هغه ملګري چې د چا شوګر دی الله دې ورته شفا کامله ورکړي.